عمران خان د جیل نه د خپل قوم د پاره یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی چې په 8 سپتمبر باندې تاسو ټول روزي او د پی ټی آی جلسه کې شرکت ضرور وکړئ. عمران خان باندې په جیل کې سختیانه هم زیاتې شوې دي، ډیر خطرناک انکشافات صحافیانو کړي دي. عمران خان برتانیا کې آکسفورد یونیورسيټي الیکشن ته تیار دی، خو بل طرف ته نون لیگ په دې خبره باندې ډیر زیات پریشان دي چې عمران خان ولې په لندن په برتانیا کې د آکسفورد یونیورسيټي الیکشن لړاوي. نون لیگ د کپتان په لار کې رکاوټ جوړي دل غواړي، بل مریم نواز پولیس چې کوم دی هغه د کچې ډاکو نه یریدلی دی، انکار کړی دی. په هغه هم یو تفصیلا خبره تاسو سره کوم. 25 پولیسانو د روان گاډي نه راکوشوي دي چې مونږه د کچې ډاکو خلاف اپریشن ته نزو. د عمران خان نه اهلي ختمولو د لپاره سپریم کورټ کې درخواست دایر شوی دی. 9 مئی واقعیت باندې د کې پی کې پولیس انکوایري کولو فیصله کړې ده. عمران خان صدر عارف الوی ته چې کومه غټه ځمېداري ورکړې و، په هغه باندې صدر عارف الوی خپل کار روان کړی دی. او د نون لیگ چې کوم اهم د پارټۍ د نون لیگ نه سوري د عوامي نیشنل پارټۍ غلام احمد بلور سیاست هم پرې خاو دي. نو په دې ویډیو کې دا ټول تفصيلات ډیټیل سره تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړمبه په عمران خان باندې خبره کو ځکه پرون په اډیالا جیل کې 190 میلیون پاوند کیس کې سماعت شوې ده. عمران خان رپورټرانو سره خبره نه مناقشه چې رپورټرانو ته هم ویلو چې تاسو به عمران خان ته نږدې نه ورځئ. کپتان ته هم ویل شو چې رپورټرانو ته به انټرویو نه ورکې، خو بیا هم کپتان د جیل نه اهم پیغام جاری کړی دی. کپتان ویلي دی چې په 8 سپتمبر تاسو ضرور روزئ او د پی ټی آی جلسه کامیاب کړئ او دا جلسه به په هر صورت کې نه ملتوي کیږي، دا جلسه به ضرور کیږي. عمران خان ویلي دی چې ملک د هر دهشتګردۍ ز مذمت کوم او په ملک کې چې څه هم کیږي د هغه الزام به په اسټابلیشمنت لګیږي. کپتان باندې جیل کې سختیانه هم شروع شوې دي. صحافي محمد زبیر علي انکشافات کړي دي چې د عملی تبدیل کېدو نه پس عمران خان باندې سختی زیاته شوې ده. عمله چې کومه د جیل عمله د جیل نه لري ساتي، د عمران خان چې کم سل دی هغه نه لري ساتي. او کپتان ته سپکار هم وي نو کپتان عملی ته आवाज کوي چې ماته د دې سيزونو ضرورت دی یا مال د داسې پکار دی. نو دا عمله چې کوم دا کپتان ته داسې په اسانه باندې جوخ نه وځي. د نه علاوه کپتان ته د ضرورت سيزونه هم نه ورکړل کیږي او کپتان ته د مطلب داسې وبو ورکړل کیږي د لامبلو د پاره چې پاره کې شګه هم وینو. کپتان بیا غو بس ټایم د پاره کیږي چې شګه تخته کینی نو په هغه او بچ کم دی بیا عمران خان یوز کوي. صحافي دا هم ویلي دي چې کپتان سیل سره جوخته یو مین هول چې داغه ډکن هم کولاو شوی ده او داغه ټول سمیل چې کم دی کپتان جیل ته ورزي، کپتان سیل ته ورزي او هغه سره خوښه ایریا کې بدبو وي. دا انکشافات پرون شوی دي د یو صحافي طرف نه، خو بیا هم د پی ټی آی لیډرشپ په دې خاموش دي. د پی ټی آی لیډرشپ نه په دې خبره هیڅ قسم تر اوسه پورې سپریس کانفرنس نه دراغله. عمران خان نه اهلي ختمولو د لپاره سپریم کورټ کې درخواست دایر شوی دی. په توشخانه کیس کې د کپتان سزا ختم شوی و، خو نه اهلي برقرار و چې اوس دغه نه اهلي ختمولو د لپاره کپتان درخواست دایر کړی دی. کپتان مخکې هم درخواست جمع کړو چې زمانه اهلي دی ختم شي، خو هغه درخواست سماعت د لپاره نو مقرر شوی. عمران خان د آکسفورد یونیورسيټي الیکشن لړاولو ته تیار دی، خو نون لیگ په دې خبره ډیر زیات پریشان هم دي. د نون لیگ یو کارکون په برتانیا کې آکسفورد یونیورسيټي ته تللی دی او حالت باقاعده په عمران خان باندې پټیشن دایر کړی دی چې کپتان سزا یافته دی، دا نه اهل دی او عمران خان باره کې نور هم نیگیټیو خبرې کړې دي. مطلب یې دا دی چې عمران خان د آکسفورد یونیورسيټي کوم الیکشن دی هغه دغه کاغذات مسترد شي. او نون لیگ والا دا هم وایي چې کپتان د آکسفورد یونیورسيټي چانسلر جوړ شو نو دا ډیر د شرم مقام دی. او بل طرف ته چې کوم ماهرین دی وایي کچره کپتان د آکسفورد یونیورسيټي چانسلر جوړ شو نو دا به صرف د پاکستان د لپاره نه بلکې د ټول ایشیا د لپاره د یو فخر خبره وي. بل آکسفورد یونیورسيټي الیکشن به ډیر مرګرو دا تاسو کولو چې الیکشن به وی کله خدای الیکشن چې کم دی داسې عام الیکشن نه چې لندن والا ټول خلک په کیسه اخلي، د برتانیې ټول خلک په کیسه اخلي. نه چې دا الیکشن چې کم دی په سپتمبر په اخره کې دی، تقریبا 28 سپتمبر باندې دی. اور په دې الیکشن کې بعد 2,50,000 کسان چې کم دي آنلاین ووټ سچي اور دا 2,50,000 کسان چې کم دي د آکسفورد یونیورسيټي سټوډنټس دي. د آکسفورد یونیورسيټي مطلب کو چې کم سټاف ته غي دي آکسفورد یونیورسيټي سره ریلیټډ چې څومره هم کسان دي ای به ووټینګ کوي او هغه به هم آنلاین کوي. بل مریم نواز پولیس چې کوم دي د کچې ډاکوانو نه یریدلی دي. رحیم یار خان ته د پنجاب پولیس یو گاډی تلو چې پاره کې دا ویل کېدل چې دا کچې ډاکوانو خلاف اپریشن تزي. نو هغه وخت دغه 15 پولیس اهلکار چې کوم دي د گاډي نه راکوشوي دي او هغه ویل دي چې موږ د کچې ډاکو خلاف اپریشن نه کوو. دا مریم نواز پولیس ته جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.